بسم الله الرحمن الرحیم. نن موږ د جامعه احیاء العلوم سپین جماعت پېښور وزټ وکړو. مولانا ظهیر حسن صاحب موږ ته بار بار دعوت راکړی و. مولانا ظهیر حسن صاحب د دې جامعې مهتمم دی. دیو د دې ادارې د کامیابۍ دپاره او د دې ادارې د مزید ترقۍ دپاره ډېر لوی اقدامات شروع کړي دي. په هغې کې لومبنی اقدام دا دی چې اوس په دې روژه کې انشاءالله العزیز دلته دورې تفسیر کیږي. حضرت مولانا شاکر الله صاحب د دیر نه به راځي، دلته دورې تفسیر به کوي. د طالب علمانو یو لوی تعداد دلته را روان دی. د هغې د رهایش او د هغې د قیام طعام مکمل انتظامات مولانا ظهیر حسن صاحب پوره کړي دي الحمدلله. د دې سره د رمضان المبارک د تېرېدو نه فوراً پس په شوال کې به د مدرسې د درس نظامي د دورې حدیثه پورې د طالبانو د داخلي انتظامات دلته وي. د هغې دپاره د رهایش انتظام هم دیو کړی دی. د هغې د سبقونو د درسګاهونو، د هغې دپاره د مدرسینو، د دورې حدیث دپاره د شیوخ الحدیث پوره په ډېر برپور پیمانه باندې یو ډېر ښه اساتذه کرام او شیوخ هغې نه دي وختونه اخیستي دي. دورې حدیث هم دلته کېږي، نور فنون به هم ویلی کېږي. او د دې دا چونکې د یونیورسټي خواته ځای د پېښور یونیورسټي او دا نږدې دي یو بل سره. دیو د طالب علمانو دپاره او د عامو خلکو دپاره هم د 4 ساله او د 2 ساله کورسونو اهتمام شروع کړی دی. په هغې باندې یو کار کوي، نصاب جوړول یې شروع کړي دي. انشاءالله د پېښور یونیورسټۍ د طالب علمانو دپاره او د خواوشا اوسېدونکو د عوامو دپاره به هم دلته ډېر ښه انتظامات وي. او دا به د دین د دعوت خورولو، د دین د علم خورولو دپاره، د طالبانو دپاره، د عوامو الناس دپاره، د ماشومانو بچو دپاره دلته د حفظ په لویه پیمانه باندې بندوبست دی. قاریان دي، حافظان دي، او ډېر ښه طریقه باندې هغوی بچو ته حفظ کوي. د طالب علمانو یو لوی تعداد دلته وجود ده. دا ډېر لوی ځای دی الحمدلله. د پېښور بالکل په سنټر کې دی. پېښور یونیورسټي او د پېښور ټاون چې څومره دا اهمه علاقه ده، پوش علاقه ده، په دې علاقه کې دا اداره ده. زموږ امید دی چې انشاءالله دې ادارې ته به د عوامو رجوع ډېره په ښه پیمانه باندې کېږي او دا اداره به انشاءالله ډېر زر کامیابي به مومي او دا به یو ډېره لویه جامعه جوړیږي. الله تبارک وتعالی نه دعا کوو او ټول عوامو ته دې اپیل کوو چې دا یو دیني اداره ده، دیني مدرسه ده. دې دپاره تاسو چې څومره په دې رمضان کې خپل څه زکات ورکوئ، صدقات ورکوئ او مدارسو ته ورکوئ، په هغې کې د جامع احیاء العلوم سپین جومات برپور برخه وکړئ. دا یو ډېره لویه اداره جوړیږي او دا به ستاسو دپاره ډېره لویه صدقه جاریه. جزاکم الله خیر. ډېره شکریه.